ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية وخاز فيها الإسلاميون. دا خبره کې چې متقدمین په دور کې فلسفه په علمي کلام کې نه راغلي، ځکه د هغې وجه دا وه چې دا فلسفه چې د یونان د فلاسفو ایجاد نو دا د محمود رشید په دور کې عربۍ ته منتقل شو. اورېدو که اول هغه کس چې د یوناني ژبې د عربۍ ته فلسفه اړولې وه د هغه نوم خالد بن یزید بن معاویه دی، خالد بن یزید بن معاویه. او د هغې نه پس تاسو به ویلي محمود رشید بالاخره دی په درسګاه قایمه کړې وه، یو نه څو درسګاهانې په دې کې ماهرین کېنولي چې د یوه کار دا و چې فلسفه به یې د یوناني ژبې له عربۍ سره منتقل کوله. په هغې کې ټول ماهر کس چې حنین بن اسحاق بن حنین، دا حنین بن اسحاق بن حنین چې د عربۍ ته د فلسفه راواړل. یونان دا ورفتحې د عیسی دا د روم د یو ځای نوم دی. نن سبا یونان شته ښه په دې کې خوا کې یونان شته، یونان ورتاسو په زمې سره وایي. او یونان چې دا اصل کې د نوح علیه السلام زوی شو یافس، د یافس زوی یونان د هغې طرف ته د دې قوم نسبت کېږي. او قدیم د یونان فلاسفه چې نو قدیم هغه صحیح و غلط نه و، په هغې اکثر داسې انبیا کرام علیهم السلام شاګردان او د هغې نه به فیض حاصل و. اوس ډېر آرا چې دوی قایم کړي دي او دې پکې غلط شوي د دې وجه څه وه، لکه د خدم د حیولې قایل شوي دي، ابطال د صفاتو قایل شوي دي، د الله علم په کلیاتو شته په جزیاتو نشته، د دې خبرې قایل شوي د دې وجه څه وه. نو وجه علما د دې دا بیانوي یو چې د دې په کتابونو کې تحریفات شو، دوی خپله صحیح کتابونه لیکلي، وروسته د دې په کتابونو کې تحریفات شو، خلکو ته غلطې خبرې منسوبې یو یا کتابونو کې تحریفات وشوي خو دوی په اشاراتو باندې خبرې کولې، لکه څنګه چې صوفیه په اشاراتو کې خبرې کوي، یو اوږده خبرې او په اشاره کې ادا کوي، او هغه اشارو ته د الفاظو جامع داسې خلکو واغوستې چې هغې د صوفي او د دې د مزاج ته نور خبر د دې اشارو ته داسې خلکو د الفاظو جامع واغوستله چې هغې د حقایقو نه نور خبر. نو دې وجې د هغې طرف ته داسې خبرې منسوب کړو چې هغې کې بهیږي. دا دویمه وجه عالمان بیانوي. او درېیمه وجه دا بیانوي چې د کومو انبیا کرامو علیهم السلام عیسی علیه السلام د دې نه مخکې نور انبیا چې د دې شاګردان دي، نو د هغې نه نصوص نه موجود د شریعت عمومي خبرو د دې خپل اجتهاد وکړو، په اجتهاد کې په اکثرو ځایونو کې غلط شوه، ځکه د باطلو خبرو ځکه قایل شو. دا وجوه علما بیانوي. او رستني چې کوم فلاسفه دي متاخرین، لکه دا د خدم د حیولي چې رستني فلاسفه قایل دي، یا د نفس وقولو قایل دي، وقول اشاره او دا وایي چې خدای په خپله ناست دی، عقل اول پیدا کړو، بیا عقل اول نو لګل ثاني پیدا بیا ثاني ثالث پیدا کړو، دا اوس دا لسمه قله ټول دنیا چلی. دا قسمه خبرې کوي، دا متاخرین فلاسفه کوي او دا ګمراه دي ټول. متقدمین فلاسفه مطابق تاسو ته ما وایي چې دا د انبیا کرام علیهم السلام شاګردانو کې راتلو ډېرې خبرې ورته غلطې منسوبې شوي. نو اول د محمود رشید په دور کې خالد بن یزید بن معاویه او بیا حنین بن اسحاق بن حنین د یوناني ژبې د عربۍ ته دا منتقله وخاض فيها الاسلاميون، او اسلامي فرقو على علماء چې دا پکې ورننوتل، او معتزله هم لکه معتزله اسلامي فرقه کافر ورته نه شوي، او بعضې نور خلک هم دي دا فلسفه زده کړه دې لپاره چې دغې فلاسفو په دې باطل عقیده نه دي، ځکه معتزله چې دي د قدم د حیولي نه یې قایل دي، حیولي ته حادثه وي، اگر چې په بعضې ډېرو خبرو کې دي د فلاسفو نه اثر اخیستی، لیکن په بعضې کې نه دی اخیستی، یا د دې د وقول اشاره نه دي قایل. نو دیم دا فلسفه زده کړه د دې لپاره چې په فلاسفو باندې نه دي. نو دا خبره کې وخاض فيها الاسلاميون وحاولوا الرد على الفلاسفه، دخلوا فيها الاسلام، اسلامي فرقونه زده کړه او دې کوشش وکړو چې د دې فلسفې په ذریعه سره رد وکړي په چا باندې، په فلاسفو باندې. فيما په خبرو کې خالفوا فيها الشریعه چې هغې په هغې کې د شریعت مخالفت کوي، د اسلام سره که موافق خبرې یا خو صحیح د قایل وي، لکه په علم الطبیعي په علم الطبیعي کې یعنې کیمیا دا فزیکس کې ډېرې خبرې داسې دي د فلاسفو نه اخیستې شوي، لیکن د اسلام سره مخالف نه دي، د هغې موږ مخالفت نه کوو. الحکمة ضالة المؤمن أين وجد حبذا، خبر دا ده چې کومې خبرې د اسلام مخالفې دي په هغې کې ورسره مخالف کړي، نو دې راولګېد او د شریعت مخالفې کومې خبرې چې وي په هغې کې ونه رد او رد اکثر داسې و چې د عقیدې سره تعلق ساتلو، فخلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفه،
نو دې په علمي کلام کې چې کوم دی د فلسفې ډېرې مسلې ورننه باسله یحققوا مقاصدها د پاره دې چې دې تحقیق وکړي د مقاصد د فلسفې ها ضمیر فلسفې دراجه چاته یا د ها ضمیر کثیر دراجه په تعویل د فلسفې سره چې کثیر من المسائل مراد دغه د فلسفې مسائل نو د پاره دې چې تحقیق وکړي د مقاصد د فلسفو او چې کله د مقاصد د فلسفې او اصول او قواعد ذکر دغه تحقیق وکړي فیتمکن من ابطاله نو موږ به دغه نفس تمکن او طاقت محاصل شي دغه په ابطال کولو باندې چنانچه زموږ اهل سنت والجماعت باندې طریقو دا فلسفه باطل عقیدی چې کوم دي مرتد کړي او کار پیدا و اهل سنت والجماعت کله فلسفه ذکر دویم کار دا وکړو چې په اسلامي فرقو کې بعض فرقې داسې چې هغه د فلسفې مسائل ذکر په دې عنوان سره چې موږ د فلسفو په غلط عقیدو راستو لیکن په دې خبره کې پوره کامیاب نشو ځکه چې د فلسفې د اکثر باطل عقیدو او د مسائل لدی په خپل متاثر شو دغه معتزله صحیح چې په فلسفه او عقلیت او عقول ناقصه غالب شي په دې خپل عقلیت او عقل ناقص غالب شي دا غیر تاثیر واغ دا فلسفه څنګه چې دوی ذکر او معتزله د اسلامي فرقو کې اهل سنت والجماعت فرقه ناجیه دیم ذکر او اشاعره ماتریدیه لکه امام الحرمین امام غزالی شو امام رازی شو دا حضرات ورولګیدو او دوی د دغه معتزله هم او دغه فلسفه او باطل عقیده مغلدو نو دوی د فلسفه اول مقاصد ذکر او په دې باندې چې کوم دي عالمین شو دغه نه پس دا چې عالم شي پورا دغه کې د بيدو طریقه وتل بیا دغه په باطل فرقو باندې باطل عقیده باندې څو کړه کوم بیاقوس دچا د فلسفه هم او د فلسفه د عقیدونو چې کوم متاثر خلک په اسلامي فرقو کې اسو کوه معتزله نو اهل سنت والجماعت د فلسفه ذکر او علمي کلام کې ورنه استلا د دوه قسم خلکو را دي په یو دا فلسفه د باطل عقیده لکه تاسو موجود دا معتزله چې دي نه اختلاف نه ولې نه ښایي صحیح دا اول خو چې کوم دی په دا فلسفه را ده په دا په کومو عقیدو کې چې دا معتزله متاثر شي په غیب را ده کو لکه فلسفه د باری تعالی د صفاتو د ابطال قائل دي والله پاک ذات مجرد بحث غړي دا قرګي معتزله د الله پاک د صفاتو د انکار قائل او الله پاک ذات مجرد غړي مخکې اصحاب الادب او توحید کی خبره ده شوی امام غزالی امام جويري امام رازي ماتریدي دي خلق راپاسي او دغه خلق جو قسم خلق ورنيو دا وي وګوره ليحققوا مقاصدها د بارج مقاصد د دې چې کوم دی هغه ځکه ويتمكن بالابطال هذا ولا هو متمكن شي په ابطال لاره وهلو مجرد دي پورا تحقیق روان قالوا مجرد راسل کیسو او معنی دلته وهلو مجرد اي مسلسل يعني مسلسل سلسله روانه شو الى ان ادرجوا فيه معظمه السمعيات والالهيات وخالف الرياضيات دي په سلسله کې روانه د اسلامي فرقې تر دې پورې چې زور ډوب په کلاړ چې اکثر یې د علم طبيعيات او د کیمیا او د علم الهیات یعنی د فلسفه او دا طبيعيات او الهیات دي د دې دوه موضوع چې دا وجود دي سره وجود دی لیکن او ماده ده لیکن پر علم طبيعي کې چې کوم دي دا وجود د بحث کې خو او وجود به چې کوم دي ملاحظه کې ځان د کوم دي من حيث التصور او من حيث الوجود دا بره او علم فلسفه کې به او علم الهي کې به د وجود د بحث کې خو د تصور د وجود نه کې انت تصور د ځان کې بلا تصور د وجود دا طبيعيات او الهيات به کې ورنه وخاذوا في الرياضيات او رياضيات کې ورنه تدین به کې ورنه چنانچه علم کلام چې کوم دا به څه جوړ حتى كاد لا يتميز عن الفلسفه اذا علم كلام د فلسفې سره نو خلط شو چې درې ورنږدې نو چې درې په جنګلو شو او جداوال شو د فلسفې لولا اشتماله على الطبيعيات بشري د دې علم کلام اشتمال په خالص طبيعيات باندې نو لکه علماء وایي شروش د وجود بعد شروش وجود د دلیل کوم دی هی وجود قدیم کو حادث کې باندې کوم شروش نو هغه په دې موږ فلسفه وایو دغه کتابونه کې بیا د حشر چې خالص طبيعي مسله ده یا د قبر یا قیامت چې خالص طبيعي مسائل دې فکر او دې وفي چې دا اخیری کتاب دی فلسفه دې په ترې دا په کینو بیا خالص فلسفي کتابونه علم کلام په مغلوب شو او دا فلسفه او علم کلام په کتابونو غالب شو دي سویات په کیو ځکه چې کوم دې بیا مو ته علم کلام ویل
لولا اجتماله بشر اجتمال له دي كتابه على السميات والسميات وبعد وهذا هو كلام المتأخرين ده المتأخرين كلامه سيداتي فلسفه بقوارنا ما خلق امام الهديشو او ذكر امام عمديشو سيف الدين عمدي أبكار والأفكار في أصول الدين سنور لك لكلمه غاية المرام في علم الكلام لكلمه دارنګ نور علماء چې دی او دي تاسو مو چې مجبورې د وجې دا فلسفه ذکر او دې په علم کلام کې ورنستره ځکه خدای نه راستل دغه د علم کلام د ماهرینو چې کوم معتزله یا علم فلسفه د غیر ابن شتیری هذا هو كلام المتأخرين دې پر خبره کړش دا تاسو علامه تفسیری د متقدمین او د متأخرین د علم کلام یو طرز دی متقدمین په علم کلام کې فلسفه نه ولوي او ځکه چې وخت ضرورت دی او متأخرین علم کلام کې فلسفه رانه وته ځکه چې د دې ضرورت د حال علم کلام د دوه ادوار بیان ورته توي چې د متقدمین علم کلام راوخل او کو متأخرین علم کلام راوخل په دوه دورونو کې د علم کلام چې د تمام علومو کې اشرف ځکه دا ستاسو اخیری بنیاد دی اگر کو فلسفه بقیه بیا د اخیری بنیاد تاکي د مشکل باطل او قاعده او په تمام علوم بنیاد وبالجمله هو اشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية وبالجملة والخلاصة إذا تمام علومك أشرفت لك وجب أن يكون أساس الأحكام الشرعية ذكر تمام شريعة أحكام الشرعية غير براسات في الفقه شوى أصول الفقه شوى ذي بر بنيان يوجد ورئيس العلوم الدينية ديني علوم شكل رئيس دي ديني علوم سوري شفاقني يوجد ذا ينزل مالك شفاقهم بجدا رئيس دي یو تفسیر دی دویم حدیث دی درېما اصول فقه ده څلورمه فقه ده او پنځم تصوف او تزکیه نفس دی او شپږم پکې دا علم کلام دی او دغه پنځه علوم لپاره چې کوم رئیس څوک دی د علم کلام ځکه د تفسیر حدیث اصول فقه او د علم تصوف د دې ټول بنیاد په چا باندې دی په دې باندې علم کلام دی علم کلام ولا بنیاد دی او ولا فروع دي ټول په مسله پېښ ځکه وی رئیس العلوم الدینیه د پنځه علوم مراد رئيس علوم الدنيا وكون معلوماته على قاعدة الإسلامية والذي وجد ذا أشرفت علومه چې دغه معلومات چې هغه عقاید اسلامي دي هغه معلومات او موضوع چې هغه اشرف دي ذات تبارک تعالی صفات دي د نبی اسلام ذات دي د نبی اسلام صفات دي او آخرت دي دا دي الذي وجد ذا أشرفت علومه وغايته الفوز بالسعادات يا وغايته غايته به مستقل واستنافي جمله مستانفه او وغايته بیا ودي اتطاغ لكونه مالك لا بلا جبري وغايته الفوز بالسعادات الدينيه او د دې وجه دا چې علوم دې چې دغه فائدې چې دا هغه څه ده چې دا علم حاصل کې فائدې به دا حاصلېږي الفوز بالسعادات الدينيه والدنيويه کامیابی حاصل دي په سعادت دینیو سره چې هغه جنت دی او دنیوي سره دلته کوم دې په زرګاوه دلایل قائمي د الله پاک کوریت باندې خدای وتعالى دارویت په سیمه آخرت کې کړه اجازه چې منکر خدای وتعالى نصیب کړي دا سعادت دینی شو ټول لغت دینی سعادت کې خوري او دنیوي سعادت د دنیا کې سعادت له علم کلام بولاله دنیوي سعادت څنګه علماء وی چې یو د خدای چې علم کلام دنیوي سعادت ده چې په دنیا کې اگر څه د درځي نور خلک خبر نه لیکن کله چې دې په تخت مسایل کې ورنوځي او هغه معلومي په خپل دلایل سره شوق سره نو هغه کې د نفس لذت حاصلې د نفس حاصلې خلاص ده او دغه لذت سعادت دنیوي کله یو مولا په خپل ضمیر مطمئن دي په خپل عقیده مطمئن دي او اوله مطمئن دي د عقاید عقلیو قطعیو او نقلیو له حاصلې دي او په دې کې د لذت محسوس کیږي کنه ضمیر مطمئن کیږي دا سعادت دنیوي دي یو او دغه دا ځکه سعادت دنیوي دي چې اکثر خلکو ته مشکله مسله راشي دي د فقه بنیان حل کولی شي د تفسیر د حدیث بنیان حل کولی شي د بیا راشي د کلام بنیان ته مخته کې دا مثلا څنګه د اشکال حل بصیر دی ورته حل کې دا هغه سعادت دنیوي او بل وجه دا خو علماء چې اصل کې کوم عالم چې د علم کلام ماهر یا د تمام خلکو په نظر کې هغه چتیا طالبان او عوام په خلکو په نظر کې چتیا ذکر ورته کوم دي سعادت دنیوي حاصل دي او هر چې سعادت دینی هغه تاسو ته ظاهر دي دا غره یو براهینی ای ولیکول براهینی د دې دلایل چې دي هغه ذکر اشرف علوم دي براهین چې الحجج القطعيه هغه حجج قطعيه دي المؤيده اكثرها بالادله السمعيه اذا هي اكثر تایید شوی د بچا سره په دلیل سمعي سره
یعنی اعتزاز او اعتداد او اعتمار دغه دلایل قطعیه او عقلیه په شریعت سره شوی دی نو د دې وجه چې کوم دی دا اشرف علوم دي دغه پر خبره پوره شو اوس په معنی کې له سلف د ظفر اسکال لا وردی ته دې علمي کلام د اسمان توره څو کرا دا سلف دې مخالف دي سلف دې مخالف دي امام یوسف سبوی من تعلم الكلام فقد تزندق او امام شافعی دې چې علمي کلام زکو مخوره دورګه په خره سور کې شو خار کې وګرځي دا څنګه مدرسې طالبان سواره کې په خر او په ټول علاقه کې وګرځي دې سره وڅ کې دې راغلي جواب یو وګوره د علماء سلف د خبرو کې مغامې دي خبرې دا خپل محاملي دا په خپل محمل باندې حمل کړو سلور جوابونه د ورکړي چې سلور خبر پچا کې نو هغه چې کوم دی علمي کلام نه حاصل او دغه سلف خپل دغه خلکو مبارکي دا یو خبره شو او د دې علاوه یو بل جواب علماء کړی چې اصل کې د دې سلف دا خبرې جديده امام ابو یوسف صاحب او د امام شافعي صاحب دا اصل کې د اهل بدعت د علم کلام متعلق اهل بدعت چې دی علم کلام یې معتزله اشعریه مجسمه علم کلام ذکر او ذاب الاسلام خلاف او باطل عقیدو په تایید کې به استعمالو علماء دغه خلکو او معتزله خلک متعلق ویلي دا خلک چې علم کلام ذکر علم کلام ځان برابر کړي اسلامي حکومت ولا دا په خرمه رسوي یا دا غیر زندق شو ځکه چې بیا دون لري په کلام شي په خپل باطل او عقیدو کې علم کلام په ذریعه سره دا ولې بنیاد او اساس جوړ شي چې مخکې بیا د قدرت د هیولیو د الله پاک د صفات د منکر شنو زندقین تقریبا وو د علماء سلف د اقوال له مبارک دي وجه دا خبره غوږه امام بهقي رحم الله کتاب لیکلی کتاب الاسماء والصفات بهترین کتاب د علم کلام دی او جاملات کله د سوس راغلي د امام ابو یوسف صاحب او دا غره امام شافعي صاحب نو معمول کتل جمهوریت ساتي دي ستار منصوص کتاب دې مراد هغه علم کلام د کوم علم کلام د اهل بدعت دی صحیح دویم داس دی دا د امام ابن عساکر په تبیین کذب المفتری کې امام شافعي رحم الله چې هغه چې علم کلام ذکر په خرباني سور کې نو بل طرف ته بخپله دا غره نصوص ثابت دي دا چې علم کلام ذکر دا اهمیت دا صحیح اهمیت امام مالک رحم الله او باقاعدته یو عالم دی په علم دی ځکه عام او وخت ارشا علم کلام ذکر د اهل بدعت ویل او ارشا مدلل چې اهل بدعت بل ذکر د علم کلام په خود مشهور دی د دې امام مالک رحم الله یو عالم لته او هغه پټ علمي کلام زکو چې دا اهمیت دی د حق د دفاع لپاره خلک استعمالي دا امام مالک رحم الله باندې چې کوم منقول دي چې پټو او دا علماء یې پټو کومه نه زکو د علمي کلام دغه په زمانه کې د شهرت او سمعت چې ول علمي کلام اخنو نو یا ذات علمي کلام په دوه طریقو سره یو د اهل بدعت علمي کلام دی یو د اهل حق علمي کلام ذکی د حق د دفاع لپاره هغه باطل تایید د پرنه ذکی د حق دفاع به کوي دا وی پر اساس ځکه وته علمي کلام زره کو د هغه په دلایل نه پويږي اخر او د هغه دلایل مشابه د یقینیات لري او په خپل یقینیات مجبورې د باطل او عقیدو بسې اوبه تاسو ګوره وجود چې وجود دا یو واجب وجود دی یو ممکن دی هر هغه ممکن وجود د لپاره جهات او مکان او جهات او مکان ته محتاج دی او الله پاک واجب الوجود دی واجب الوجود د لپاره جهات او مکان نشته ځکه چې جهات او مکان د الله پاک لپاره راشي جهات او مکان د الله پاک لپاره راشي نو الله پاک به حادث شي ته وایي چې واقعي جهات او مکان ولنشه دغه جهات او مکان خو د حادث څخه او جهات او مکان چې د شبار راشي هغه ته محتاج الله پر جهات او مکان نشته دا به تاسو ګوره چې جهات او مکان د منفي د رؤیت کې منفي ځکه چې کله چې رؤیت کې مواجهه کې جهات او مکان کېږي د بلا جهات او بلا مکان دي شي دا دلیل به تفیش کی د الله پاک جانب رؤیت پر قائم کی لیکن تاسو علمي کلامین ته متمکن نو سو کې خاصه نه ترکی مجاوي ترکی ورته چې ګوره دا رؤیت چې دی د دې لپاره جهات او مکان دا د شروط مستلزمه د نه دا د شروط عادیو نه یعنی عادت داسې چې خلک کله رؤیت کوي په جهات او مکان کې کوي نو ممکن نه داسې چې انسان چې کوم رؤیت کوي بلا جهات او بلا مکان او د رؤیت بلا جهات او بلا مکان او الله پاک کو دا څه قسم دلایل ورته بیا چې څو په علم کلام پوهیږي پېښ کوي چې نه پوهیږي نه به دغه باطل دلایل څه راکین کیږي او هغه ته محتاج کی نو دی وجنه وی چې علمي کلام چې دی یو خو دا ځکه چې د اهل بدعت یو د اهل حق دی دا خو یو او څلور جوابونه د نور کړی او ما نقل للسلف من الطعن فيه والمنع عنه او السلف دې کې تان کړی او منع کړی دی فانما هو کسب منع کړی فانما هو للمتعصب في الدين کسب
چې بدین کې تعصب کې څه مطلب هغه چې په یو مسله موقف باندې ولاړ او علم کلام د دې لپاره ځکه کو سقراط ارسو کو یو هر قسم د دې پیش کې علم کلام په ذریعہ سره خپل خبره باطله باندې ولاړ او د حق رد وکوم نو دا هغه متعصب په دین د بار چې کوم دې سخته ګناه ده او هغه بار کې کوم دې راغلي چې رسول علم کلام ځکه هغه بسي هغه ځکه دا کڅي د تعصب دیني لپاره علم کلام ځکه دویم والقاتل ان تحصيل اليقين یو کسته هغه دونه ضعیف دی کنه دونه ضعیف چې هغه عوام دې زمیدار دی تر هغه کې دې شرقایت تکیره ها زمیدار دی هغه د یولي باسل او تشورو کې او ذریت تبارک تعالی دلایل عقلیو سره اثبات د کوم دې شروع کیا د اخره کې یو مشوي شي ورو دا سره حجره اخره کې منکر شي د دې اسلام او منکر شي دی علماء لیکي علم الكلام للخاص لا للعامه توي علم الكلام دا ذکر علم دی دا څنګه نرانه د خځلانه شي حاصلونه ښه څه شي ذکر علم دی دا د خواص علم د عوام علم دی د دې وجنه چې کوم قاطع ان تحصيل اليقين یقین هغه حصول نشي کولای او کمزوري دی زیاته نو قاطع علم کلام ذکر او په شکوري کې مبتلا شي منکر د ماری تعالی بشي نو علماء اجازه کړي دی په کار چې علم کلام ذکر او راځي چې کله چې علم کلام دې د کل په کار دي خلق متعلق دي دا خلک علم کلام ذکر دوه وجه او درې ورقات الى افساد عقائد المسلمين د مناظرو لپاره ذکر دې لپاره چې خپل خبره چې کوم دي صحیح کی او د خلکو عقاید فاسد کیا او عقیده فساد د لپاره ولادت مفروضه میدان ترولیا چې هغه لغیله غیر مقلدین کوم ځکه چې مسلمان مس کې اتفاقیه د ان تبلیغات مفروضه په دغه کې روي کلاموي زموږ جواب جمعات کې جایز ده بالکل دې کې څه ثواب دی پکې کول پکار دي نورسته بخره چې کوم دي تساهل به شروع شي خلک ولومبه جمع دوی نه برابر کله به کوم دی وي یو ځکه مشل لکه تراوق باندې اتفاق د مشل لکه د پریه ته مشورو یو ځکه چې کوم دی اتفاق ته به خبره باندې چې رفضیدل د دې کول پکار د احادیثونو عادتر کې رفضیدل راځي د براغنل شوري یو ځکه ابي بن جهر په دې کول باندې مسلمانانو اتفاق بیا د ابن ابي بن جهر شوري مسلمانانو کې تفریقه راوستل د دې شی اجازه وکړو د دې شاور الله ته په انصاف کې لیکلي چې په کوم ځای کې مذهبي شافعي الته یو حنفي راشي د خپل مذهب مسائل بیانې په دې چې افساد خور شي او خلکو کې مسائل چې کوم دي خورشي دا حرام داسې او یو ځکه حنفي مذهب الته شافعي راځي رافریدل کې په مات کې نور مسلې راخوري یو خلکو ته دعوت ورکړي چې دې مذهب سره نام حرام ځکه چې شافعي په خپل ځای حنفي په خپل ځای باندې شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه شاګرد شو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه شاه اسماعیل شهید کله کله رافریدل کول د خلکو په مخ نو چې تاسو کو نو هغه ورته چې حدیث کې راغلی چې چا یو بل سنت جمع دی کوي سره شهیدانو ثواب دی او دلته خو شاکه چې قرآن فريدان دي کې زکو ولر بل سنت جمع دی شاب دې چې بروخته شاب دې چې دل وسایل ډېر لوی سړی دی مجتهد او هغه ته داغه نفس د فقه نه جوړ شو فقيه البدن او فقيه البدن فقيه النفس انا څنګه چې هغه ته فقيه النفس شاب دې چې له کوم راغی شاب دې چې بروخته شاه اسماعیل یو ما خو چې په علم پوه شو عالم شيخه ته عالم دی یو ما خو چې د علوم په کار هم عارفې شي او ته عالم دی خو ما اوس په دوره چې ته عالم دی امين په هغه څنګه وی څه دا رافریدل کې او خلکو ته داوي چې سنت جدي کوم تمازګاوي د حدیث مطلق دی ساده د حدیث خو په هغه ځای کې هغه سنت متعلق دی یو ځای کې بدعت پوری یو ځای کې بدعت پوری اول ته د بدعت او د سنت مرشدیه نو هغه وی کې هغه سنت چې بدعت پوری کیږي راځي د کل سره شهیدانو ثواب لري او دلته خو اې سنت خور ترک رافریدل هم سنت دی رافریدل چې څوک نه کوي دا هم سنت د احادیثو ثابت دي صحیح احادیثو دا سنت خور دی د دې مخ کې چې کوم بل سنت تر وسته د مقابله کې جوړه دي ته سره شهیدانو ثواب دی امام چې ته بولای خو مولا نه شي یا شو دی کنه سره شهیدانو ثواب حدیث باندې دی چې بدعت پوری ترک رافریدل دا بدعت نه یا سنت مثال څه په خبره باندې کې مسلمانانو په اجتماعیت خورون افتراق او صلی الله علیه وسلم طالبانو د نظام ساتي شر د نخور دي د خیر علم بردار یو شیار ده کې د خیر خورین ورنه په خپل مضروبین واقع کیږي ها والقاتل لا يفسد عقائد المسلمين فاشل چې مسلمانانو عقاید خرابوي دریم والخائن فيما لا يفتقر اليه من غوامض المتمسك دریم دا سلورم دریشو کنا او سلورم دا چې علم کلام یو کس د دې لپاره ځکه چې زه د خپل عقیدې حقې دفاع وکړم صحیح ده خو لیکن یو کس دور علم کلام او فلسفه ذکر د فلسفه کې ورننه او غیر ضروري او عبث مسائل چې کوم دي او ذکر
او تر دې پورې چې هغې پکې خپل کار وکړو شکوک او شبهات هم داسې چې کوم دی وارد کړو د داسې کس لپاره علمي کلام زده کول جایز نه وي داسې کس لپاره علمي کلام زده کول چې فلسفه کې ورنوځي د هغې هغه بس مو خو هغه مسایل د فلسفې زده کوي علمي کلام چې کوم زموږ عقیدې ته ضرورت دی اوس عبث خبرې زده کول او فضول خبرې زده کول او زیات متول مباحث زده کول نو دا چې کوم دی صحیح دا سړي اکثر دا خپل کار وکړي او سړی عقیده غلطه کړي نو علما چې د علمي کلام نه منع کړې ده نو څلورم هغه کس چې والخائن فيما چې دې خوص کې دخول کې په هغه څه کې لا یفتقر الیه چې دې د سره محتاج دی من غوامض المتفلسفین د فلسفې متوافقینه په خبره پېښ شو دې څلورو کسانو لپاره علماو چې کوم دې منع کړې ده او یو خبره تاسو مو علماو منع کړې ده علمي کلام د هغه اهل بدعت والسلام دې خبره شوې دې د خبره پوره شوه وإلا وإن لم يحمل منع الفلسفة على وجوه مثل عمل الفلسفة لما قد وجب أن نحمل كيف فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات بيان أصل واجبات لسن من علماء بكي السلف ده أصل واجبات نستعمل نبريكي أو عقيدة داوي اللي بكلام ده أصل واجبات كده لا شاكله نو تاتي محمل ده سلف ده كلامكم ده سلف ده خبره چې کوي محمل توخه يعني خبره په دې باندې عمل کوي چنانچه دې رنګ راغې په سلفي باندې سلفي چې کوم دې کې علمي کلام دم بنات دی علمي کلام بنات دی علمي کلام کې خبره نه او بیوقوفو علمي کلام د اهل بدعت او بدعت يعني حق بنات نه دي چنانچه دیونه شیخ الاسلام وي اسماعیل الحروي مجسم دی دا سری مجسم دی اغزم الكلام په فيزيك اللي کې کړي سو جل کې ویل نه تاسو هر مکتبه ده کړه او دې خو اقلونه ولا خلق او خبريان ته متاثر شي هغه کتنې دي او علمي کلام صح مخالف او هغه کس مجسم دي هراره مسائل الابراز کوله او د شیخ الاسلام ویل دا ځکه چې شیخ الاسلام وی د تسبیح کې دغه ډول کړي منازل السائرین دا غره واخله ذم الكلام دا غره واخله الفاروق في الصفات دا غره واخله دغه تفصیل او هغه په خپل ابن تیمیه رحم الله دا لیکلي چې د حلوليه کې قائل حلول عقیده پیژنه چې هغه دې قائل چې الله پاک مخلوق کړه نو وته حلوليه عقیده مبارکي تمام علماء السلف د کفر فتوا لګولې نو شیخ الاسلام السیدی دی ابراز ولا شیخ الاسلام طبعا به تقریبا دا خبره سیدی دا شیخ الاسلام نو دا خبره شو المتأثر في الدين والقاتل والقاتل للأسفل والخارج فيما لا يستقر من غوال وإلا فكيف يتصور المرء ما هو أصل الواجبات بداخل شيء لا علماء رفاس في سلف أو في أصل واجبات النسك ملكنا وأساس المشروعات هذا مشروعات النسك ملكنا ثم لما كان مبنى الكلام الاستدلال بوجود دين النبي بلا خبر شروكي الروان مثلا ذلك تمهيد كلا أو أساس مثلا أو دعوة النبي پورا مثلا شروشو أصل شرقائد ودينا مثلا أساس تمهيدات او قواعد او بعضی اساسي خبرې پیش کړې چې دا د ټول کتاب د بارے کوم بنیاد دی البته علماء په دې کې اختلاف دي چې په مکلف باندې اول ذکر څه لازم دا ان شاء الله کلام وخت کتابونه ګوره دي کې اختلاف علماء شته امام ابو الحسن اشعري رحمه الله راي په دې کې دا چې قصد الى التوحید دا اول الواجبات دي سریه قصد الى التوحید دا اول الواجبات امام ابو اسحاق الاسفرائيلي الاشعري رحمه الله نظر الى ذاتنا النظر الى قصد التوحيد يقصد الى التوحيد بالفعل يقول النظر الى قصد التوحيد ده اول الواجبات او بعض علماء يتدي باقوال جس فرق نشتا قصد النظر كم زوانا قصد الى التوحيد شو النظر الى التوحيد شو ده زوانا مكلف بلازم دي تولي قصد باقوال كم نظركم ده زوانا صحيح او دي باركي چې قصد الى التوحید دي کو نظر الى التوحید دي تاسو متولات کې مزید کلام بلاوی چې مکلف بنه ور سره لازم دي ها یک پیدا